عبدالله درخاستی رحمت الله علیه لوی مدرسه چلی، لوی مدرسه، او زما عزتمند وړه ختم شو. مدرسو سره خو دومره خلک تعاون هم نه کوي، پوه شوې؟ هر سړي خپلې خېټې، خپله ښځه، خپل کور او خپل نن چانه مدرسې دپاره چانده وغواړه ځان له دې کار وکړو. الا ماشاءالله ډېر کم خلک دي هغه خپل مال د الله په دین باندې قربانوي. نو هغه څوکیدار ورله راغی حضرت وړه ختم شوي دي، هغه کم باورچي دی، وی حضرت وړه ختم شوي دي، وی زه الله به بندوبست وکړي. په دې کې زما عزتمند وزیر خارجه راغی، وزیر خارجه عبدالله درخاستی رحمت الله علیه سره ملاقات وکړو. ملاقات نه پس خبرې اترې کېدې، دا باورچي زر زر تلو راتلو، حضرت وړه ختم شوي. او چې دا به اوس دی وزیر خارجه ته وایي لوی سړی دی که نه، دې ته به وایي او د ده چې کوم دی د وړو میلونه دي نو یو ډک ګاډی به راولي. ګورئ ښه زما محترمو، بار بار تلې راتلې تلو راتلو، ته وایي حضرت وړه ختم شوي دي. نو زه څه وکړم چې وړه ختم شوي؟ زه الله به بندوبست وکړي که پېښ وایي مخلوق ته ویم، مخامخ ورته وایي مخلوق ته ویم. که ستا ذهن دا مني چې زه مخلوق ته ویم بس بیا صحیح ده. خالق وی ما نه غواړه، ففروا الى الله وانتم الفقراء. صدر فقیر، وزیر اعظم فقیر، تاسو کرنل فقیر، دا چې کم خلق تاسو ته په نظر راځي چې دا مالدار دی، دا هیڅ هم نه دی، دین نه کیږي، الله نه کیږي. دله مال چا ورکړی دی، دله عزت چا ورکړی دی، دله روزي څوک ورکوي؟ دا چا پیدا کړی او ما تا چا پیدا کړي؟ نو زما محترم عبدالله درخاستی رحمت الله علیه هغه وزیر خارجه رخصت کړو. د وړو مړو سی ورته ونه ویل. هغه وزیر خارجي د شپې خوب وکتو، په خوب کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرما شو. الله رسول مبارک ورته فرمایي چې زما میلمانه په فلانکې مدرسه کې وږي پراته دي، نهر پراته دي او فورا لاړ شه د هغې بندوبست وکړه. زما محترم سار پاسېدلو سره سره زما عزتمندو وختي وختي لوی گاڑی د وړو نه ډک کړی دی او دلته مدرسې ته راوست، مدرسې ته راوستو او دروازې ووهله څه چل دی؟ یاره چې دا وړه مې راوړي دي. هغه باورچي راوغوښتو. وګور څوک چې د الله نه غواړي نو د مخلوق په مقابله کې به شرمنده کېږي نه. چاته دې ویلې مخلوق ته دې ویلې هغې انکار وکړو خو بس خوله دې ضایع شوه که نه. خلک څه وایي؟ یاسې مړه او یاسې به انکار وکړي، نو هغه ترې نه انکار وکړو. وجه څه ده؟ زما محترمو موږ د الله در پرېښودی دی، نو انشاءالله د الله در به رانیسو. ټیک ده که نه؟ انشاءالله الله ته وجاړه یا الله یا الله. نن زما محترمو مخلوق ته جاړو، یا الله په کور کې یا الله زنانه نهر دي، یا الله یا الله وړو تروړه په دومره ده او زما دا حساب دی، یا الله زه خو دیاړي مار یم 800 روپۍ باندې بیا الله زه الله ته وجاړه. په تنهایی کې زما عزتمندو په کریکو کریکو الله ته وجاړه. قسم پر رب العالمین ستا الله اوري، ستا جړه الله اوري، ستا فریاد الله اوري. الله هغه ذات دی په تور شپه کې په تور کاڼي باندې تور میږي روان وي، د هغې د زړه نه الله خبر دی، د هغې په خپو سره کومې لارې جوړېږي هغه لارې الله ته معلومې دي. هغه ذات دی فاینما تولوا فثم وجه الله. आगे देखो अल्लाह, पीछे देखो अल्लाह, दाएं देखो अल्लाह, बाएं देखो अल्लाह, ऊपर देखो अल्लाह, नीचे देखो अल्लाह, समंदरों में देखो तो अल्लाह, हवाओं में देखो तो अल्लाह, आसमानों में देखो तो अल्लाह, आसमान की बुलंदियों में देखो तो अल्लाह, बारिश में देखो तो अल्लाह, बारिश के कतरों में देखो तो अल्लाह, जंगलों में देखो तो अल्लाह, जंगल के जानवरों में देखो तो अल्लाह, इन जानवरों के ज़बानों से निकली हुई अल्फाज में देखो तो अल्लाह, समंदरों में देखो तो अल्लाह, समंदर की मछलियों में देखो तो अल्लाह, इन मछलियों के ज़बानों से निकली हुई अल्फाज में देखो तो अल्लाह, सब्बह लिल्लाहि मा फी समावाति वल अर्द. आगा ज़ात ज़मा इज़्ज़तमंदो मंग औता उस्ता हर टाइम मुंतज़िर वी व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद. द शारग न मौता त ज़्याद नज़दीक अल्लाह खफकीगी चिकल यो बंदा बल बंदा न चिकम दे सवाल की यार माला दुमरा सराका गरीबी में अल्लाह तवले नवे अल्लाह पर हुजूर के ज़मा इज़्ज़तमंद खपल दरी खपल फरियाद और खपल चिकम दे जड़ा फरियाद बयान का खज़ा के नवा बची के नवा तो इला सुनो चत के ता तरीक़ा दा आगा माशुमान वाड़ी चाची अल्लाह तो शती कड़ी अल्लाह मंगोगी या अल्लाह मंगोगी आगा खज़ा दे अल्लाह तो या अल्लाह मंगोगी पेश टोल पे अमीन वही त दुआ कवा पे अमीन वही बे उगोरा च अल्लाह संग बंदोबस्त की
نو ان شاء الله اهتمام وکاو. زما محترمو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غریبی تیرا کړی دا. لوی لوی صحابه براتله یا رسول الله الله ته جړه فریاد وکړي چې الله خو د لسمال درکې مونږ ډېر غریبانه مونږ سره خو هیڅ هم نشته. پدې نقش او نگار کی کامیابی نشتا، مال کی کامیابی نشتا، گاڑو کی کامیابی نشتا، په بنگلو کی کامیابی نشتا. چین سکون راحت الا بذکر الله تطمئن القلوب. خوشکا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بخیټو پسې کم دې کاڼي تړلی وکړ. فاطمه رضی الله تعالی عنها کور ته تشریف راوړو. نو فاطمه دروازې کولاولو کې لګ لیټ شوې. فاطمه ولی دروازه دې ډیره لیټ کولاوه. و یا رسول الله خېټه کې مې دومره سنو چې د هغې په طاقت را پاسېدلی. الله پاک په یو سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره هغه غرونه هم د سرو زرو کول هغې نه غوښتل او چې زما یو ټیم وي او بل ټیم یې د الله نه وغواړم. موږ الله نه غواړو، الله پیژنو نه. الله څوک دی؟ هغه الله زما عزتمندو لوی لوی اسمانونه پیدا کړي، ښکلې سترګې را کړي. نو انشاءالله په کور کې دا ماحولونه جوړ کو.